آیا مودت حوالی ستاسو خدمت کی معرض عرض کول زی دو مجلسو کی خپل هغه عنوان تاسو خدمت کی اختتام تر رسوم. مودت اهل بیت فرض ده، مودت اهل بیت واجب ده. ویل قرآن کی پروردگار عالم حکم ده. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. سے حبیب ما دوی توای سے تو اجر رسالت کی ما اهل بیت مودت مقرر کړي ده. رسول الله آئی کی څغاور وکوي پیغمبر زحمتونه وکړل، پیغمبر تیږي برداشت کړل خپل بدن باندې، پیغمبر غوښونه شهیدان شول، پیغمبر شب و روز تکلیفونه وکړل، پیغمبر خپل ویل چې ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، اما غونته یو پیغمبر اذیت و ازار نشولو، سوره تکلیفونه ماته ملو شول، سوره زحمتونه ماته ملو شول. یعنی هغه سے پیغمبر زغته خود پروردگار عالم خطاب سے کله کوي، پیغمبر ته سے کله پروردگار عالم خطاب کوي. حدیث قدسی کی انداز ہے اے حبیب ادما لولاک لما خلقت الافلاک، تو سر گل سرسبد ہستی جہان یہ کائنات و خلقات سبب تے کچیر تنوے کائنات مو خلق نکول. اق پیغمبر باندې به تکلیفونه مصیبتونه د سروشي څنګه وای ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، اما غونته یو نبی یو پیغمبر نشو ازار و اذیت. او بیا پروردگار عالم وای چې حبیب ادما ته سوره ازار شولی، سوره اذیت شولی، سوره تکلیفونه د برداشت کړل، ایدی اجر رسالات ما د اهل بیت و دار نوکری مقرر کړه. ایدی اجر رسالات ما دا مقرر کو سکچری تا خاندان سرا ایتا اهل بیت سرا ایتا خلخانه سرا چوک مینا محبت مودت نوستی، آغا کا هار سورہ عبادتون وکی، آغا کا شپیک زرا کالا عبادت د ابلیس غنده کی وکی، ما غش ابلیس غنده کی رجیم بکی کی موسا قبل دائی نشی. تو سوک سوی جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر نور صحابہ موجودی پختنہ کہ یا رسول اللہ من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم. دا یا خو نازل شو خدا را توایت یا رسول الله ایتا قرابت دار چوک دی، ایتا نغده اقربا چوک دی، قربا چوک دی. دسی خو نوی چه سو بلاریو کس تطار وی چه قربا مویو، آریو کس داویدار شی چه قربا مویو، زوجات النبی داویدار شی چه قربا مویو، پیغمبر رشتدار داویدار شی چه قربا مویو. مونی قربایا لگو پیشنده، منی خپل اهل بیت لگو پیشنده. متفق علی حدیث د بین کام تاسو خدمت کی اهل سنت کتابونه رغله ده. احمد بن حنبل مشهور د اهل سنت فقیه ده، امام ده. فضائل الصحابه کتاب کی دا حدیث اغا بیان کئی 1141 نمبر حدیث اغا دسی بیان کئی سکل پیغمبر نا پختن وشو یا رسول اللہ قرابت دار نیو پیشنده. پیغمبر و تییس هم فاطمه و علی و ابناهما، ما مراد ورمن زهرا علی المرتضی دا زمن حسنین دی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علی و فاطمه و ابناهما داغ قرابت دار دی. قربان مراد داغ سے ہستیانی دی بلچو قربانشی کی دائی بیدم وارثی اردوی شاعر ده بهترین انداز کی اغا اهل بیت و اندغ قربا ترجمانی کری ده دا شعر تو سوریده لیاده. بیدم اغا بیدم شاعر نماده یہی تو 5 مقصود کائنات ہے، بیدم یہی تو 5 مقصود کائنات ہے، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. دی مقابلے کے ہر سورہ 4 یار جوڑ شی، 40 یار جوڑ شی، ہر چه جوڑ شی. ایدی مقابلہ دغو نور و انوار و مقابلہ شک نشی کوائی دو بیلا ہستیانی دی. ایدی کم مقام دے، کم حرمت دے، کم عظمت دے، کم ایدی فضیلات دے، ایدی درجے تا چک رسیدائی نشی کا ہر سورہ حدیثونا جعل کی جوڑی کی ایدی مقام چک نشی حسل آوائی. ازا امام شافعی اہل سنت مشہور امام دے اگر سکلا ربعی یای اندغ ای زمن کی غیب ربعی جوڑا کری دے. اہل سنت معتبر و کتابوں کی اگوی یو معتبر کتاب
ابن حجر مکی نے ماتو سوریدل سوائے کہ محرکہ کتاب کیا نقل کرے دے امام دمیتی خپل کتاب کیا نقل کہ اعانت الطالبین کے اگر بقیدہ داغا ربعی جوڑ کی اہل بیت مدح کی یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ عجیبہ میں اگر ربعی دے اغیی سب اے اہل بیت نبی اتوس محبت مودت پروردگار عالم قرآن کے فرض و واجب کرے دے دا قرآن حکم دے دا قرآن حکم واجب دے سے اہل بیت مودت مباندے فرض شوے دے کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ اتوسو فخر دا پارا اتوسو عزت دا پارا اہل بیتو اندہ کفی دے کچیری المنزکی اتوسو باندے چو درود و صلوات نوستولو اغا المنزا خدای نکبلوی اللہم صلی علی محمد دا غٹ اعزاز دے سا المنزور قابل قبول نہ دے سو پوری اہل بیتو باندے درود نوستولے و دا چوک یہی دا اہل سنت امام یہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دیائی غیر زما ذکر دل خود ڈاکٹر طاہر القادری تو سو پیشندوئی مشہور خطیب دے مشہور دا قادریہ فرقے دلتے پیشوا دے پاکستان کے اگر جملہ دا شہدو کری امام ابو حنیفہ حوالی سا گئے اگر امام ابو حنیفہ ہم عاشق اہل بیت ہو عاشق اہل بیتو زہران پاتی ہم سکل امامان عاشقان دا اہل بیتو امامانو اہل بیتو محبت و مودت واجب گرنا لو نن سنگی اہل بیتو تا مقابلے کی مختلف کسان رو بسے شخصیات رو بسے تسنگی دعویٰ کئی چیزد اہل بیتو محبیم مسلمانو تایم سگا صلوات کی اہل بیتو نما دورا ورباندی بعد لگی سو آلی ہی تک نوی لائشی نیلے کائشی دلین دی کنن سوا صلواتونا اسمائی پر چنار کی مولانا صاحب دے آپ پوٹو کی مستر کی وسیقل والے سے بیک گراؤنڈ کی چکم چھے لگولی ہو اگر کیا صلواتونا کاٹ کری ہو مطلب اللہم صلی علی محمد وسلم و علیہ وسلم لیکی علیہ وسلم و آلیہ سے بغض پیدا ہو شوید دے سے بدتا ہوا ہے دا بغض نہ دے تا صلواتنا سا عنوان سر داغا آلیہ و بسے تا دلیل خماتا رو کا آلیہ ویلے ونا و بسے حالان کہ امغزی کی دوی شای مسلمانے خیید سے تصورہ مسلمانی اندخ سیٹ کی بل سیٹ کی چکلکم صلوات یہی چا صلوات کامل دا دے جمعہ دا صلوات دا بیا خواہ جمعہ دی والا صلوات کی کامل صلوات کی لی کی اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم اخی بیا یہی چا و آل محمد اخی بیا آلی ہی تک اخپلا پخپلا ذکر کئی یعنی اصلی صلوات کامل صلوات سو آل ورکی نوی تو صلوات نہ دے نن پاکستان گورنمنٹ منافقات و خباسات تستر گرڑوا سو کتابونی رو بسلی دی بلا و ستیر شوا آلی تنو بسائی شولونا آل سے بغض ہو آلی و بسائی شولونا اصحابی ہی آور کے روڑا لو میں چو صلواتو کیا لکھا ہر چی کی لکھا خو آل سے نشی برابر آوائے آل مرتبہ آغا دے ساغا ہر سورہ ڈگرے تویر کا ای تو ڈگرے ندی آل تا ڈگرے خدای ویر کری دی تا صحاباو تا ہر سورہ ڈگرے ویر کا وائشے ویر کا مو بے احترامی نہ کہو خو آل والا ڈگرے خدای ڈگرے دی دا انسانی ڈگرے ندی سمو تو ویر کری دی صلوات وسلم محمد و آل محمد لذا دا غزگی پیغام آدھر کام کم بچی سے وڑا وڑا بچی میں داخل کری دی پبلک سکولوں کے سو کی یاد وسطوئی صلوات سر غلط نشی بچے و صلوات سر غلط نشی ساگویا کتابی کم صلوات گا زدا کی ذہنوں کی کینی کورو کی دا صلوات ورنہ تکرار کا ہوئی دسی نوی چا غلطے سا بچے و مغا ذہن کی کینی سو آلیہ و اصحابی اصحاب دم منو اے پیغمبر بہترین اصحاب اے پیغمبر برجستہ ترین اصحاب احترام سے سورہ مکو ایچو کیا نشی کہوا ہے ابو ذر سورہ مومنو ایچو کیا نشی ملائے عمار یاسر سورہ مومنو ایچو کیا نشی ملائے سلمان سورہ مومنو نور اصحاب سورہ مومنو نور داشی نشی منائے
موی مرتبو نه خبر یو، موی ایمان درجو نه خبر یو. سوره ایمان درجه ویر کړي شي وی دغه اصحابو ته. آیات مودت دلالات کی اهل بیت و افضلیات باندې دلالات کوي. خود ابن تیمیہ وهابیات اکثر کتابونه ابن تیمیہ طرف نه دی خپل ایتلیان وجوب المودت علی مقدار الفضل اچو څومره فضیلت وی اندوره محبت زیاتوالی باندې رچی. څه اهل بیت و محبت واجب ګڼل شوی دی، اجر رسالت ګڼل شوی، پوښه دین افضل هسته دنیا کې نشته دی. وگرنه غوی محبت به مودت به پیغمبر اجر رسالت ګرځول دینه پته لګی چې دا ټولونه افضل هسته اندادي. یو بل شی څه آیه نظر تارس کوم هغه د اهل بیت او اسمت باندې دلالت کوي. دا آیا مې اهل بیت معصوم دي، مسلمانی نرسمنی اهل بیت معصوم نه دي. مو ته اس آیه مودت نه سبه تواشو څه معصوم دي ویلې. آیه مودت کې پروردگار عالم بغیر د شرط او شروط ویلي دي چې اهل بیت او مودت در باندې واجب ده. مودت کې اطاعت پټ ده، اطاعت در باندې بغیر د شرط بغیر د شروط، یعنی هر حالات کې به اهل بیت او مودت او اطاعت کوي. کته څو وخت قرآن کې پروردگار عالم څخه کله والدین او اطاعت حکم تر کوي کنه چې والدین او اطاعت کوي بغیر د شرط او شروط نه رته یي. څنګه یي ای والدین او اطاعت کوي هغه حد پورې څخه کله شرک او خدای سات دین سره مقابله کې نه وي. کچېره والدین اطاعت دین سره مقابله کې وي، شریعت په خلاف حکم دیر کوي، حرام حکم دیر کوي، بیا والدین او اطاعت نشته ده. کسا آنتی شرط شتان دے والدین اطاعت کی. اہل بیت و مودت و اطاعت کی شرط نشتا نہیں ہر حالات کی دے. مقصد دا چونکہ اگر معصوم دیل زو ہر حالات کی تو سو اطاعت وکوئی کہ معصوم نوے موی چنگی ہر حالات کی بے اطاعت کا ولی شو. صلوات واسطے محمد و آل محمد بقول آیات اللہ العظمہ بہجت رحمت اللہ علیہ غیس اندام مجالس و محفل ذکر امام حسین دا متمونه بهترین نمونه د اجر رسالت ادا کولی د پاره. مونه خلق پختنه کوي ای متامو ای مجلسو دلیل عنوان سره یو دلیل انداز قربان دشم د ذهن کې نوٹ کوئی ذهن نشین کوئی ویل کوي متامونه ویل کوي مجلسونه ویل محرم منو کوي ویل ازادره کوي ازادره زکه کو متمونه زکه کو مجلسونه زکه کو تو داس اجر رسالت ادا شي. اجر رسالت دې چې شه مودت اهل بیت و محبت صرف زړه سره کیږي، اظهار سره کیږي. سو پر اظهار د کړه نه وی اهل بیت و محبت و مودت حق ادا کیږي نه. ازاغه بهجت مبارک او تاسو لري دور زیات متمو مجلسو عاشق وو هفته کې هر هفته کې هغه کور کې او مسجد کې او متام کېدلو. خپل سوچ وکړئ مرشو وصیت پرېږ دول امام مارګ نه بعد دغه متمو سلسله پرې نه دا وي نه هغه بهجت مسجد کې متمونه وسه جری دي. دغه متمو سره واسطه رشتہ پرې نه کوئی قربان دشم رشتہ میں کمزوری نشی دغه مجلسو سرا. بزرگ عالم دین دا اہل سنت خوارزمی خپل کتاب کې پیغمبر نے یو حدیث نقل کئی. دا حدیث تلک غور وکوی صلوات واسطے محمد و آل محمد واندے حدیث نقل کئی یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومه. پیغمبر دی ای څنګه چیرې یو بنده یا علی یو بنده دوره عبادت وکي لکه سوره نوح عمر وو. نوح سوره عمر کړو سونو کالو نه نیم سوا کالو صرف نوح نبوت و رسالات عمر کړو. وکانه له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله. احد برابر یو غار سونا ور سراوی خدای لپاره کې خرج کیغه سونا ومد فی عمره دورت لنی عمر وکی حتی حج الف عام علی قدمیه زر حجونا پیدل وکی خپل عمر کی دور عمر خدای ور کړی وی. ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوما صفا و مروه کې مظلومانه شهادت وشي قاتل شیدا کاس. ثم لم یوالک یا علی یا علی تا سیمینه نوی یا علی تا مودت ازلکی نوی یا علی تا حب ورسره نوی تا ولی نوی لم یشم رائحة الجنه ولم يدخلها نه بهش
بوی محسوسوای شي نه بهشت ته داخلېدای شي. هر سوره عبادتونه وي چې اهل بیت و مودت نه منها وي دو داسې دی زه مثال دی رقم لکه 0000 چاوي ایک د ورپسې نه وي چاولی هر سوره 00 حساب کې که ایک د ورپسې مغه 0 سې واچولو سوره د عبادتونه کړي دي مثال دی رقم سوره د 0 چولی دي ایک یو ایک ورپسې واچوه کې ماتې د تپېدو کوي بیا اهل بیت و محبت دا شی دی قربان دشم دا مجلسونه دا شی دي دا متمونه دا شی دي دا زدره دا شی دی چې ما او تا زندگی تا معنا ویر کوي ما او تا عمل تا معنا ویر کوي ما او تا مسلمانه تا قیمت ویر کوي ما او تا سیلیوی تا قیمت ویر کوي اندا هر شی تا اندا قیمت ویر کوي او زه مسلمانو ته یو دعوت ویر کوم راشوي آیه مودت اتفاق و اتحاد رمزان داده که اتفاق و اتحاد مسلمان و منظر رتلای شي آیه مودت باندې رتلای شي اهل بیت و آل سرا اهل بیت و سرا آل رسول سرا مودت و محبت حکم باندې کچیر ټول مسلمان صحیح طریقې سره معنا و عمل وکي اتفاق راغلی دی ویل نه دی راغلی دا مجلسونه ایمونه دي دا د پیغمبر چې ټول مسلمانو پیغمبر دی هغه آل مجلسونه دي که پیغمبر منی آل منی مودت باندې عمل کوي آیا مودت منی دا مجلسونه ما یادی تا یادی مسلمانو خو پرېږده و هر یو کس دي صرف موسه تعلق نه لري زه اظهار حواله سره عرض کوم عنوان و څه اظهار مودت اهل بیت اختصار سره ته عرض کوم ډېر ټایم نه خلم کسا اظهار کې ما ته عرض کړی یو زبانی اظهار دی چې ما حدیثو زمن کې عرض کړی یو قلبي اظهار دی اظهار مودت اهل بیت قلبی یو علمی اظهار دی علم سره قلم سره کتابو سره ته اظهار وکي نن سبا سوشل میډیا دی بهترین ذریعہ دی که چیرې اهل بیت سره د مینوي آلته اهل بیت حدیث پیش کی ناشر کی سوره د واسوی اقتصادی اظهار وو مالی اظهار دی چې سوره واسوی مالی اظهار وکي زیارت اهل بیت وو اظهار د مودت اهل بیت سم عرض کړو نن مجلس کې دتا یو اظهار خیم سے عملی و اخلاقی اظهار یعنی اظهار مودت اهل بیت ایوال یارا اخلاقی و عملی اظهار د قربان شو اخلاقی و عملی اظهار څنګه ده د هغه یارا د هغه طریقه د سمونه خپل اهل بیت غوښتي ده کچیر تاسو لوړ شوی حدیثو ته نهج البلاغه ته لوړ شوی کنه دا به تاسو وکړئ نهج البلاغه کې مولات څه غوښتي دي څنګه مودت مساوک اظهار څنګه وکوي حدیثو کې خپل غوښتي ده زمونه خپل مولای نهج البلاغه کې مولا د جمله موجوده ده اعینونی بورع و اجتهاد آدمو منون کو موسی کچیر مودت لروي نو دغه مودت اظهار څنګه وکوي تقوا او پرهیزګاری شکل کې وکوي ډیر غور وکړئ مجلس ځای نشي قربان مشم ټولو مجلسو خلاصان دغه ځکه زه پیش کوم هغه چې مو مودت اهل بیت او اظهار تقوا و پرهیزګاری سره اخلاق سره عمل سره صورت عمل کې پریکټیکل خشیا و خمومن و اخلاق دی وی ته ایتاز لکی د سوای څه بهترین مودت ده ته د موسی بهترین مودت کوي د مو بهترین منون کوي لکه څنګه یو خاص غیبت صغرا زمانه کې به امام جواب ورکولو توقیه شیخ مفید بزرگوار سے کلم مولا تا خط لیکل زمانه امام تبع مولا جواب تر واسطه ولا خط کې امام یو جمله د سیو تو لیکل فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا شیخ مفید مشیاو ته د سی ویا چې تاسو کې هر یو کس سي عمل پکور دیو کې څنګه مو محبت تر نږدې شي عمل کې پریکټیکل متر نږدې شوي ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا اگر کرونا نو شي پکور دې څنګه مخفقوي مو ناراض کوي چې ناراض کوي د خپل وایوي که یو بل صدقې نه ده یو بل صد بغض ده یو بل برداشت نشي کوای یو بل نشي لیدای اډموته دی وی یو بل سا یو بل خوشاله غم کې نه پوښه اهل بیت نه خپکیږي د اهل بیت خفقان ده قربان ده شام اندخشین اهل بیت خفکیږي کسا یو بل حدیثان شته دا معتبر حدیث د سماعت تارس کلو صرف
زبانی نه یا علی یا علی ویلل باندې اکتفا پکار دے نبی قربان دے شام پریکٹیکل عمل کے پکار دے موت و ثابت کچھ اہل بیت منون کیو چوک دا وکسی ایتو عمل نوی سے یقیناً سے دا علی منون کہہ دے ایتو عمل وکسی وہی سے یقیناً دا جعفر نے صادق شاگرد دے وہی سے متم خانے کی تربیت شوے دے وہی سے شپگم امام مدرسے کی تربیت شوے دے نن تو وکسا مشی کے دا څه 40 مشي کیږي ډیر خال ټوله دنیاوی له متاثر ده 40 مشي نه تاسو خبر راست ده رمز چه دی ورکی اخ کی تاسو لوړ شو انسانیت به تاسو تمال تی وبریخي ایثار به تاسو تمال تی وبریخيږي صدقات به تاسو تمال تی وبریخيږي قربانی به تاسو تمال تی وبریخيږي که دنیا کې ای بهشت ایوا منظر ایوا نقشہ کسوی کنا لوړ شو 40 مشي کې لګوا ګرځي ګوا بیکسوی آرچو نزان پویر نکتینی سوچ وکوی آرچو نخبل زان پویر دے آرچو سی بلغام دے آرچو زان تا تکلیف رسائی بلتا سہولات جوڑائی بلتا شے سہولات جوڑائی بشترا بلتا گوڑائی چپل بلتا جوڑائی کیڑے بلتا پلوشائی بٹون بلتا پلوشائی اوبو بلتا ورکائی مڑے بلتا ورکائی نمبار بلتا ورکائی خدمات بلتا ورکائی خپے بل بوندی منڈی اچھی شے دی اے مولا حسین مجلسو برکات دے امام توسعد الاسم محرم مجلسو کے دے کسوئی گنا تعام نظرنا خیرات یو بلسا ایثار یو بلتا مین محبت اظہار خو پکار دا دے قربان دے شم دا لاس و ریزو دوپارا نا برقراری وسط سوچ وکی دی باندے دا لاس و ریزو نا برقراری وسطا اگا زړه اگا نیتونه د څه جوړ شول اگا صدق و صدقات صدر کې راغلو ایثار صدر کې راغلو دا ما ختماوا دا مینا محبت ما کماوا دا ایثار ما کماوا دا جذبه ما ختماوا دا حسینی جذبه ده نه سړیږي یو صلوات وسلام محمد و آل محمد حدیث ده و حدیث کے امام جابر تے یا جابر والله ما يتقرب الى الله الا بالطاعه قسم دے خدای باندې خدای ته کور نکدي کیدل د اطاعت زره سده و ما معنا براءت من النار جهنم ورنا ازاده څه معنا دی ولا علی الله لاحد من حجه خلق باندې څه حجت ممیږي دخشي ست ممیږي من کان لله مطیعا فهو لنا ولی چونکه خدای اطاعت گزار وی ای مسیح ہے چونکہ خدا اطاعت گزار مسیح شیعہ دے ومن کان للہ عاصیا فهو لنا عدو چوک سے خدای گناہگار وی اگه دخمان دے ولا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع ایمو ولایت و محبت چوتا رسیگی نہ مگر اعمال سارا تقوی پرہیزگار ہے سارا اہل بیت منون کی پرہیزگاری بھی قربان دے شام اعمال کی سستی ما کوي اعمال کې پکور دې ما او تاسو سستی را نشي ز یدوا مثال در کوم دي زمن کې کسا زو مثال در کوم حجاب ولا خزا پرده ولا خزا حیادار خزا امام تا اهل بیت تا ورمن تا زیات ورنیخ دې د کبه پرده خزا زیات نیخ دې پرده ولا پریکټیکل مودت دغه ویلی شي با پردا با حیا خزا هغه کې حیا ورکې ده هغه کې پردا ورکې ده هغه کې عفت ورکې ده هغه کې پاک دمنی ورکې ده هغه د بیبي زیات نږدې ځان ته بولی په نسبت د هغه څخه به حیا ده ویلې اوس د پاته د بیبي پردا ستلی ده کبه پردګي اظهار کړي ده بیبی نمونه ده پریکٹیکل ده پرده و ده حیا و ده حجاب آپ بہر و تل مثلا مثال در کم ای ورمن بہر و تل مکسری خودگاہ ویرکا دربار تا لوڑلا صرف اندی حدا پوری مصائب و حدا پوری موورو خود شیر دامو ندیوری دلی سب بیبی سنگی بہر و تلا صرف اختصاص تا ذکر کم بیبی دسی نده وطلی که مخزی وزی خونونا بیبی داشے نده وطلی دا موت و سوورو سے دربار ہوتا لوڑا بی بی دربار کی ودری دا خلق خو پختنا ہوا کسا بی بی چنگی ہوا تا بی بی خزو کنیزو جرمٹ کی ہوا تا لا سوچ مدے جملے تا چار چپیر ورمنی نا کنیزانی موجودی ویچ بی بی لوڑا